11 فروری باندې د ځل مونږ د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو 15 وختم برسي په منځو یوه نیمه بجه په شیرپاو کې د هغې تیاری چې دي زور شور سره روانې دي ټولو حلقو کې میټینګونه شوي دي یونین کونسلو کې میټینګونه شوي دي او دې ځل خو داسې میټینګونه کېږي لګي چې مونږ میټینګ راغواړو هغې نه جلسې جوړې شوي دي نو دې نه زه دا یقین سره ویلی شم چې ډېر ښه جلسه به کېږي به زما ستاسو په وساطت سره د ټولو چارسدې خلکو ته د ټولو خیبر پښتونخوا خلکو ته دا خواست دی چې راشه شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو د زموږ ټولو د ټولو پښتنو مشر او هغه قرباني چې ورکړې وه د ټولو پښتنو لپاره ورکړې ده راشه چې په دې ورځ باندې شریک شو د پښتنو په مسلو باندې خبرې وکړو او د پښتنو د مسلو لپاره یو ځای جدوجهد وکړو که دا هم راته ووایي چې څنګه ستاسو مرکزي تقریب په شیرپاو کې وي که نه د نور کله په شان ډسټرک وایز هم تاسو څه پروګرامونه ایښي دي د برسۍ والې سره دي دې ځل د برسۍ نه مخکې موږ هر ډسټرکټ کې میټینګز کړي دي او موږ دا دغه کړی چې د برسۍ مرکزي تقریب چې وشي د هغې نه پس بیا یو موږ په پېښور کې یو د مشاعره د حیات خان په دغه باندې به کوو او بیا یو په اسلام آباد پریس کلب کې یو سیمینار مونږ کوو لګیو هغه به دغه کوو به او اسم په دې برسۍ نه پس مونږ د تحریک شروع کولو دغه کوو د ګرانۍ خلاف او دغه نو بیا به هرې ضلعې ته پای کې به سر د حیات محمد خان شیرپاو صاحب قربانۍ د چا نه پټې نه دي او د هغوی د دې غریب عوام د ولس لپاره مطلب سټرګل یو خپل دغه دی مقام لري دا راته ووایه چې څه پیغام دي د پارټۍ حوالې سره قوم ته څه پیغام ورکوي مونږ د برسۍ په وساطت سره قوم ته دا ویل غواړو چې شهید وطن هم د پښتنو لپاره قرباني ورکړې وه او د پښتنو لپاره جدوجهد یې کړی نن هم مونږ دا ګڼو چې د دې موجوده حکمرانانو نه خلک تنګ دي د ګرانۍ نه خلک تنګ دي بیا خصوصا پښتانه چې ډېر مشکل حالاتو نه تېرېږي لګیا دي دا بعضې قوتونو چې دی هغوی د خپل حق تپوس لپاره هم کټغنونه لګولي دي نو هغه ټول حالات چې مونږ مخامخ ځان ته ږدو مونږ دا ګڼو چې په دې کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو په شانتې بیا د کردار ادا کولو ضرورت دی او دغه مونږ د قوم ته ویل غواړو چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپاو قافلې د اسپایان چې دي دوی به هماغه کردار به ادا کوي او د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو د ترقۍ لپاره پښتنو د معاشي استحکام لپاره به خپل اواز به مو اوچتوي به جدوجهد به هم کوو به او انشاءالله دا حق به د پښتنو لګټو که دا هم راته ووایي چې د دې موجوده حکومت 18 ماه لږ وشوي او قوم د مهنګایي او د دغه سره مخ دي د بېروزګارۍ سره نو څه دې باره کې ګوره جي دوی خو وایي چې مونږ به قرضې نه اخلو عمران خان دا ویلي چې زه به کشکول نه ګرځوم IMF ته به نه ځم خودکشي به وکړم خو IMF ته به نه ځم که ګورې نو هغې ټولو څیزونو برعکس دغه کېږي د 18 میاشتو کې تقریبا 11 خربه روپۍ قرض اخیستلی شوی دی دا د پاکستان د 40% قرضه چې دا ای کې اضافه وشوه دغه شانتې که موږ وګورو د ګرانۍ دا حال دی چې د وړو قیمتونه کم زیاته ورسېدل د چینو قیمتونه د دالونو قیمتونه د خوړو د تیل د بجلی هر یو شی چې دی هغه کې اضافه شوې ده او د دې په نتیجه کې بېروزګارۍ کې هم اضافه کېږي لګیا ده د دې په نتیجه کې خلک چې دی هغه د غربت د لکیر نه لاندې هم روان دي یو محتاط اندازه دا ده چې تقریبا 6 لکه خلک په دې 11 میاشتو کې بېروزګاره شو او تقریبا 40 لکه خلک چې دی هغه د غربت د لکیر نه لاندې لاړل او اوس چې کومه اندازه ښکاري دوی د IMF شرایط پوره کولو لپاره دوباره به اوس مینی بجټ راولي هغې سره به نور هم په ګرانۍ کې اضافه کېږي دې سره بېروزګاري به هم زیاتېږي دا ملک په معاشي طور باندې به بالکل جام بشي مونږ دا ګڼو چې دا حکومت مکمل فیل شوی دی او اوس دوی سره د دې حل نشته چې د مشکلاتو نه دا قوم وباسي ریب د مسلې سره ډېرې زیاتې شوي خصوصا د ماشومانو سره جنسي زیاتې د هغې نه پس بیا قتل دې حوالې سره تاسو وایئ چې ګورې جي دا داسې قسمه واقعه چې دی دا د
فرستریشن او د مشکلات چې کله د معاشي مشکلات او دا د زیات شي دا قسمه واقعیت چې دي دا بدامني را باسي او د هغې مختلف شکلونه دي یو خو موجوده حکومت دې طرف ته که وګورئ داخله پالیسۍ طرف ته هغوی څه هغه شان توجه نشته او د هغې د وجې نه دا یو بل پسې کافي واقعات وشو خو اوسه پورې د هغې څه داسې حل مونږ ونه لیدلو یا څه داسې دغه مونږ ونه لیدل پکار دا ده چې دې طرف ته حکومت توجه ورکړي او دا قسمه څیزونه چې دي د دې روکتام لپاره اویرنس هم پکار دی دې لپاره د اډمنسټریټیو سټیپس هم اخیستلو ضرورت دی قانون سازۍ هم ضرورت دی او بیا داسې کم واقعات چې کم خلک کوي هغوی له صحیح طریقې صحیح سزا هم ورکولو ضرورت دی چې دې کې ډیټرنس پیدا شي دغه مونږ اوسه پورې نه دي لیدلې د حکومت له طرفه او زمونږ په امداد هغه وي چې پکار چې دې طرف ته دوی توجه وکړي.